محترم مسلمانانو خویندو ورونو، نن د جمعې ورځ ده او دا وظیفه خامخا وکړئ. دا وظیفه تاسو جمعه، حالي او زیارته دا کولی شئ. محترمو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د سورة الکوثر پاورفول او بهترین وظیفه ده. کوم بنده دا وظیفه کوي، الله پاک به په 3 ورځو کې تمام حاجات دا پوره کړي. الله پاک به په 3 ورځو کې تمام مصیبتونه، پریشانۍ دا به ختم کړي. بعضې کسان داسې وي چې په هغوی باندې تکلیف راشي، مصیبت راشي، هغوی ذکر شروع کړي، الله پاک یادوي، الله پاک یادوي، او الله پاک د هغوی هغه تکلیف لر کړي ستا. او بعضې کسان داسې وي چې په هغوی باندې غم راشي، مصیبت راشي، یا یې څه حاجت راشي، لیکن هغوی لاس باندې لاس کېږدي او د سره د الله پاک د یادولو کوشش نه کوي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د سورة الکوثر وظیفه ده او 3 ورځې وظیفه ده. او سورة الکوثر د قرآن مجید د ټولو نه وړوکی سورت دی. کوشش وکړئ وظیفه په خپله هم وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې، الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق څوک نشته دی، او نبی کریم علیه الصلاة والسلام د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده د سورة الکوثر وظیفه ده. که ستاسو هم حاجات پوره کېږي نه، صرف 3 ورځې د سورة الکوثر دا وظیفه وکړئ، انشاءالله ستاسو به تمام حاجات الله پاک پوره کړي. ستاسو داسې پریشانۍ دي، داسې مشکلات دي چې دغه تاسو پرېږدي نه، نو 3 ورځې د سورة الکوثر دا وظیفه وکړئ، انشاءالله الله پاک به ستاسو تمام مشکلات ختم کړي، ستاسو به تمام حاجات دا پوره کړي. محترم مسلمانانو خویندو ورونو، په دنیا کې هر قسمه خلک شته. ډېر کسان داسې شته چې په هغوی باندې حالات راشي، نو هغوی توجه الله پاک طرف ته وکړي، نو الله پاک له مسلې مسایل دا ختم کړي. ډېر کسان داسې شته چې په هغوی باندې حالات راشي، مصیبتونه پرې راشي، هغوی نور هم ورسره بېګلاوېږي، نور هم د الله پاک نه هغه امید، د الله پاک نه هغه تمه کټ کېږي. او یاد ساتئ محترمو، موږ بندګان یو، موږ ډېر زیات کمزوري یو. ځکه الله پاک ته پته وه چې دا داسې کاږه غوندې دي، نو ځکه موږ ته الله پاک وایي چې لا تقنطوا من رحمت الله. ګوره چېرته هم د الله پاک د رحمت نه مایوسه نه شئ. مایوسي محترمو دا ګناه ده، بلکې مایوسي دا کفر دی. وظیفه اثر کوي، د قرآن مجید آیتونه دي، دا اثر کوي، خو لیکن کوم کسان چې کوونکي دي هغه پکار دي. څوک هم چې محترمو وظیفه کوي، د زړه په صدق، د زړه په توجه سره د وظیفه وکړي، انشاءالله عزیز ګارنټي در کوم چې لازما به ستاسو دا وظایف محترمو دا به کار کوي. کله زموږ وظایف کار نه کوي، چې کله صرف موږ فارمیلټي را برابر کړو او مخکې ګورو، کیدای شي کار وشي، کیدای شي ونه شي، هغه مکمل اطمینان پکې نه وي، مکمل توجه پکې نه وي. څنګه چې وظیفه کول غواړي هغه شانتې پکې نه وي، بس موږ الفاظ وایو، زر زر وایو، درز ولیسته ورکړو. نو محترمو کوشش کول پکار دي چې وظیفه د زړه نه وکړئ. سورة الکوثر روزانه 314 پیرې دا شروع کړئ، صرف 3 ورځې ووایئ، انشاءالله تمام حاجات اب الله پاک پوره کړي، تمام مسائل اب الله پاک ختم. ترتیب او طریقه کار به داسې وي چې تاسو به درود شریف ته ووایئ. درود شریف 14 پیرې دا برابر کړئ. د هغې نه بعد سورة الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. په دې طریقې سره تاسو د سورة الکوثر دا تلاوت جاري وساتئ. 3 ورځې وظیفه وکړئ، انشاءالله عزیز الله پاک به ستاسو تمام کارونه، وران کارونه به الله پاک ستاسو سم کړي. خو ستاسو پیسې به کار دي، مال او دولت هم به کار دی، رزق هم به کار دی، خوشحاله ژوند هم به کار دی، انشاءالله الله پاک به درکړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.